الرحمن الرحیم په کې نو تاسو ته مو ویلي مو دي کې موږ ټول کار په ټول باندې کو ډیزاین چې څنګه پروګرام دي کنه دا ټول زموږ ویلو مینیو موږ ویلو ویو مینیو موږ غوړیو فارمیټ مینیو موږ پاتې وکنه ٹھیک شو دا پاتې وکنه ویو مینیو موږ ویلو دا ویلو مو پرونه ویلو تاسو بل ورځ ویلو تاسو نو راغلي صرف دوه کسانو پرونه بل ورځ ویلو ویلو تاسو نو راغلي دیکھیں سنم اشتخا فٹ ان ونڈو دا ویو چې کوم دی دا ته ویو مطلب قتل کنه نو تا دلته تا موږ سره چلو دي نه اوپن کنټرول او دي کې خپل پراتی دا مې واغسته دي زینم زدا زوم اوټ کولای شم دا ستمل چې کله یو سیز موږ نستر غو درانیز دی کول شي کنه نو هغه سیز غټیږي نه خو موږ ته په نظر غټ ښکاري خدا چې شاته بوزونو بیا موږ ته وړو کې ښکاري په نظر باندې نو دلته موږ سره کمپیوټر کې هم دا کوي موږ چې کله دانش د کوغه ته زوم ان وي چې کله شاته بوزو ته زوم اوټ نو دې جنم ته کولای شي کدا اوس په 100 دین چې په 80% زوم شي کنه نو شاته لاړل نو ډېر به ما ته ښکار شي وګوره که زم چې په 40% شو وګوره شاته لاړل نو ما ته وای شي کته دا دې نه ډایرکټ کول غواړي نو دلته مشتره فټ ان وینډو دومره سایز راشي چې دومره زوم اوټ شي چې په وینډو ته فټ شي ٹھیک شو بیا د 50% باندې F5 د دې F6 شارټ کټ دی ایکچوال د دې نارمل چې کوم خپل سایز دی ایکچوال سایز دی هغه ته ځي وګوره صحیح شو او 200 بیا دومره راځي F5 F6 F7 F8 دا شارټ کټ دی ایکچوال چې کوم شارټ کټ دی هغه F7 دی صحیح شو ها پیسینګ پیج ها پریخه مو ده نه دا خو پیسینګ پیج یو دا اکټیو نه دی کنه صحیح شو دا تاسو ته مو ویلو کله موږ چې کله نیو پیج اخلو دلته کنه دې کې یو راځي ډبل ویلو مو تاسو ته ذهن کې نه ستاسو ما خو دا یو کمانډ وګنه دا لري نو اوس کار کوي وګوره ټیک شو کله مونږه زدا کلوز کوم دا استخایم مونږ چې کله نیو فایل خو دې کې دا یو دغه ماته ست پریخه مو دا ډبل سایډز دا مو وی چې دا بیا وکنه پاتې شو مونږ کنه دا چې کله مونږ دا چیک آن کو کنه اوس دا چیک ما آن کو دا چې کله آن نینو بیا مونږ سره هغه نه اکټیو کیږي دا سو نارمل کیو کوي دا مونږ سره نه اکټیو کیږي نه اکټیو کیږي نه اوس ما څه چلو کو دا ډبل سایډ می آن کو اوکے می کو ٹھیک شو اوس تاسو دلته ګورئ دا اکټیو کیږي ښه اکټیو کیږي کنه د دې مطلب دا دی کنه چې مونږ داسې کو مونږ خو ویلي دي چې هیډر خو تاسو ویډیو په مسوال کنه هیډر څه مطلب دی څه راته وایي هیډر ها سره تاسو چې کوم ډیزاین او سره نو قراشي سر باندې خو لګه دا ما په سر باندې ولیکل ته دې دې هیډر وایي د چې کوم لاین دا جوړ دی هغه دا هیډر هیډر مطلب دا کنه ما سره کله 1000 پیج زرا سری او زه غواړم چې سیټینګ په یو پیج کې وکم په ټولو راشي نو بیا هیډر مونږه یوز کوو ٹھیک شو کنه نو د هیډر په شان چې دلته مونږ سره دلته یو دا غشتره هغه ته وایي ماستر پیج ما ته ویلو کنه ماستر پیج په یو پیج کې مونږ سیټینګ وکړو په ټولو پیجونو راځي ٹھیک شو کله تر پیج نه کتاب نوم ولیکو په نمبر ولیکي ارڅ چې واچي نو بیا ته دا غواړې کنه دا مونږ غواړو چې زمونږ آرټ چې کوم پیجز دي هغه یو شان هیډینګ شي او د ایون پیج هیډینګ بدل شي نو بیا به ته د کزینه څه چل کې دي نه ودا چیک به ان کې دلته ډبل سایډ ان کې ٹھیک شو او کله چې ماستر پیج ته لاړ شي بیا به تا دلته دوه پیج نه شو کېږي ګوره ته به اول یو سیټینګ وکړي او بیا به د بل وکړي دا چې زوم اوټ کوم چې تاسو ته صحیح ښکاري شي اوس ګورئ اول به یو سیټینګ وکړي بیا به د بل سیټینګ وکړي ٹھیک شو نو چې کله ته د ماستر پیج نه وځي نو تاسو سره به د آرټ یو شان هیډینګ او د ایون ما بدل هیډینګ اوس په پوه شئ ټیک شو کنه دا موږ سره دلته یو ګره اوس اکټیو کیږي مطلب ان کولی شو موږ بندولی شو ښه کلیر شو او موږ سره د هایډ ریبن په دې پوهیږئ کنه دا زموږ سره څه دی ریبن دی نو که دا ته غواړي چې هایډ شي بیا به هایډ شي وګوره کلیر شو واپس راشه دا شو ټول هایډ کول غواړي ټول به هایډ شي دې ته ټولز وایي ټیک شو
هایټ رولر هایټ کول غواړي نو دا رولر دی دې ته سکیل پیمانه هم ورته وایي سکیل هم ورته وایي صحیح ده دا هایټ کول غواړي واپس یې دې نه شو کا شو رولر میجرمنټ پې کېږي هایټ ګریډ صحیح شو که نه ګایډز دې کې چې کوم ګریډ لاین مونږ ډریک راکاږو دا یو دا لاین دی که نه مونږ په دې باندې دغه کوله که مونږ یو خاص پوینټ کې یو سیز جوړو که نه هغه دې نه مونږ دې ته ګریډ لاین اخلو دا وکړه دې نه که ته دا ګایډ لاین څه کې کول غواړي دا ګایډز دې نه هایټ کول غواړي نو دا هایټ کولی شي بیا به نه شو کېږي صحیح شو ها نیکسټ مونږ سره دی شو انویزیبل شو انویزیبل مطلب دا دی چې کله مونږ ځینې مونږ سره داسې هغه دي دغه زموږ سره داسې کرکټر چې هغه زموږ سره هایډ وي نارملي هغه نه شو کېږي کم دی هغه یو سپیس دی که نه دا به سایز لږ راغټ کړو دلته ګورئ اوس ته لیکل کوې که نه او تیز نه سپیس مونږ ورکوو دا سپیس خو یو میمري کې ځای نیسي که نه دا هم یو کرکټر دی خو هلته مونږ ته شو کېږي نه دا هایډ وي ټیک شو ټیب ورکوم نو دا هم هایډ دی مونږ سره انټر پرس کوم نو دا هم یو کرکټر دی خو زمونږ سره هایډ دی نو بیا زه یم چې دا ایم ایس ورډ کې مو که نه شو ان هایډ و که نه بیا راشي دلته شو انویزیبل نو دا د به شو ګوره دا ټیب دی دا سپیس دی دا پیراګراف دی کلیر شو څه مسله خو نشته که نه واپس دې نه څه وکړه هایډ که دا نارملي هایډ ساتو موږ صحیح شو دې نه علاوه سنیپ ټو ګایډز زه راځم دلته ګوره داسې کوم یو دوه ګریډ لاین دخلم ټیک شو یو مې دا واغستو او دې نه مې یو بل واغستو اوس زه کله یو شیپ جوړ کړم که نه فار ایګزامپل ما دا شیپ واغستو ټیک شو دې ته مې دا کلر ورکړو اوس دلته ګوره زه دا دې کې سیټ کول غواړم که نه داسې چې کله پیټ کوم نو کله کېدای شي دا کله یو منټ دا بند وساتو ټیک شو ګوره زه دا یم چې بالکل فکس دې سره ولګي نو لږ کله دې خوا واوړي داسې فکس نه شي لګېدی که نه نظر مطابق یا به رازوم کوم ځان ته نو ګورم به چې دا فکس ولګېد که ونه لګېد نو که چېرته مونږ دا سنپ ټو ګایډ دا آن کړو که نه نو دا به څه کار کوي دا به میګنټ شان پېښې ځان ته به راکاږي میګنټ په شان ګوره چې څنګه وړی اټومیټک به راکاږي نه خلي وکړي ګوره لرې نه راکاږي دا اوس پوه شوئ کلیر شو په دې خو پوه شوې که نه دا مونږ بله ورځ هم ویلي دا مونږ سره ویو مینیو ښه ټیک شو دا به زه کلوز کړم اوس نن مونږ سره چې کوم دی فارمیټ مینیو دی ټیک شو فارمیټ مینیو کې اولنی مونږ سره دی کریکټر دا ټیکسټ دی مونږ سره که نه د دې سره ریلیټډ چې کوم دي دلته هم دا شته دی ټول دلته دی کې چې بار دلته څومره دي دا ټول دلته شته دی اکه خبره ده د پاڼ د دې د سایز خبره ده زه به چې خاص ایریا پکې سلیکټ کړم دا ټیکسټ مې سلیکټ کړو راځم فارمیټ او کریکټر ته ځم د دې د سایز خبره کوي چې سایز یې څومره پکار دی نو که ته څومره 24 ته سیوا کول غواړې سیوا کولی هم شي په دې خو پوهېږي کلر ورته څنګه لګول غواړي کلر هم لګولی شي د دې سټایل وګوره 3 سټایلونه دلته دي دلته موږ سره 2 دي د لینګویج د فونټ لپاره سټایل یو دا دی موږ سره یو دا دی که نه دا بره چې کمی دا ایریل چې ورته لیکلی دا وګوره که نه دا د انګلیش دپاره دی موږ سره که نه او دا نوري نستالک چې ورته لیکل شوی دا د څه لپاره دی دا د اردو دپاره باندې سټایل دی نو دلته موږ سره یو پکې بل هم دی عربک صحیح شو عربک د که چېرته موږ عربي انیبل کو دی کې که نه چې کله نیوې دغه اخلي فایل نو هغې کې هم عربک انیبل چک ورته عام راځي که نه ټیک شو که چېرته ته پکې عربي انیبل کې نو بیا دې ځینه انیبل کېږي ساري کیبورډ او ایډیټ او ایډیټ نه کیبورډ پریفرنس هغه ځینه انیبل کېږي نو بیا به تا سره د هغې دپاره هم یو سټایل دی که دا د دې ځینه بیا د هغې عربي اردو والا چې کوم دی د هغې کیبورډ ته دغه څه کولی شي دې ځینه د عربۍ د کیبورډ لینګویج دې ځینه سټایل دې ځینه چینج کولی شي تاسو اوس پوه شوئ په دې باندې که نه اوس پکې نه شو کېږي ځکه چې هلته انیبل نه دی کلیر شو او دا د انګلیش دپاره دی دا د اردو دپاره دی نورې نستالکه صحیح شو دې نه علاوه که ته غواړې چې دا چې کوم سټایل ورته لګوې دې کې مختلف سټایلز دي که نه ون کې هم دي او دې کې هم دي نو دا د اردو انګلیش دپاره دی انګلیش لیکل هم کېږي په اردو دپاره دا دی صحیح شو غواړې چې دا لیکل بورډ کې نو بورډ کېږي ایټالیک کې نو ایټالیک کولی شي آوټلاین دې ته ورکوې نو آوټلاین دا دلته نه و آوټلاین والا دا پکې نه وی دی آوټلاین هلته نه و بهر که نه دې ځای کې نو دې ته ته آوټلاین لګول غواړې نو دې ځای نه آوټلاین هم لګولی شي وګوره نو دې ته آوټلاین ولګېده وګوره
لکه زه دې ته دننه کله چې کوم دی هغه زه ریډ ورکوم اوس ته ګوره که نه دې کې آوټلاین ولګېد بس دا کار پکې وشو نور پکې څه نوي نه دي راغلي کاري تاسو ته که نه هغه ساده ټیکسټ و که نه دې ته وګوره او دې کې دا بهر بارډرز رال دې ته کلیر شو بیا دلته لاړم څه مسله خو نشته که نه آوټلاین مې ختم کړو سپیسینګ سیوا کول غواړې نو سپیسینګ سیوا کولی شي زه ورته ورکوم چې 10 شي نو موږ سره به 10 شي وګوره کریکټر سپیس څه شو سیوا شو صحیح ده یو ورډ سپیسینګ دی یو کریکټر سپیسینګ دی پوهېږې پې که نه نو بیا دلته رالم دا زه ورکوم چې دا 100% شي 40% شي دین اوکې مې کو ګوره کم لیکل دی خو په ډېر ځای کې مو سره رال ځکه چې لیکل داسې وغځېده فاصله سیوا شوه صحیح ده بیا دلته رالم څه مسله خو دې کې نه که نه دا مې زیرو کو نارمل ته به راشي سکیل د دې سیوا کول غواړم چې که سکیل څومره سیوا کوي لیکل به داسې غځېږي او که څومره کمی نو داسې به راپریس کېږي صحیح شو نو زه دا سیوا کوم 120 کوم هغې چې کوم دی فاصله سیوا کوله ټکس یې نه ډسټرب کول د سپیسینګ نه څه کېده فاصله سیوا کېده ټکس نه ډسټرب کېده او که ته سکیل سیوا کوې نو دا به لیکل داسې غځېږي لکه داسې دا دی دا موږ داسې راکاږو داسې به راښکل شي دا لیکل صحیح شو چې یو سایډ نه راښکل شي دواړه سایډونه او هایټ باندې نه سیوا کېږي نو دا لیکل به ښکاره دا به غځېږي داسې کته هم شئ ګوره لږې نور هم سیوا کوم تاسو ته پته ولګي دا 150 اوکې اوس دې لیکل ته وګورئ که نه داسې راښکل شوي شان دي که نه ټیک شو اوس پې پوه شوئ که نه که نور هم سیوا کوې که نه موږ چلو 200 کړو نو بیا ورته ګورئ نور هم وغځېده که نه او که لیکل دي داسې راښکل شان دي شو ښه او که زه اوس د دې سکیل کموم نو بیا به داسې کمپریس کېږي داسې پریس کېږي بیا داسې ټیک شو نو بیا به هم د دې ویټ چې کمیږي داسې او هایټ بیا غځوړي نو بیا به هم داسې لیکل خراب ښکاري تاسو ګورئ زه یې راکموم به د ساوند نه موږ سره دلته ورکو 60 به ورکو په ماینسو کې مې راورکو ګورئ راکم مې کړو که نه او 100 د دې نارمل لغلی دا دلته هم شته که نه دا دی صحیح شو بیس لاین شفت دا د بیس لاین خبره کوي د دې لاین فاصلې خبره کوي که نه زه د داسې ورکړم دا چلو ورکړم 10 د دې لاین په منځ کې فاصله چې کومه ده دغه سیوا کېږي دلته شته څه نشته کوم ځای کې ده دا اټو چې لیکل شوی دا دی وګوره دا په زور کوم 20 کم مې کو 100 دی دا یو دی بالکل دا دی خبره کې ده لاین یو بره فاصله سیوا کېږي نه یو د دې لاین بره فاصله دا لاین دی که نه پیراګراف دی نو د دې لاین نه بره فاصله څومره پکار ده او دا چې کوم دی لاندې فاصله ده د دې دواړو سیډونو هغه کوي لاندې او بره دواړه کوي اوس پوه شوې که نه دا واپس موږ څه کړو چې 0 کړو دا به 8 شي که نه په کریکټر کې اوس مسله نه که نه دغه شانې موږ سره پیراګراف دی دا د پیراګراف سیټینګ کول دي صحیح شو دا ټیکس ما سلیکټ کو او زه راغلم دلته پیراګراف ته پیراګراف هم دلته شته دی دا پیراګراف لیفټ ته الاین کې اوس موږ سره رائټ الاین دی که نه رائټ ته بالکل برابر د خو دې سایډ ته لیکل ګډوډ دي که نه ځینې لاین سر ته رسېدلی ځینې نه دی رسېدلی لیفټ رائټ ته الاین کول غواړي لیفټ ته الاین کول غواړي سنټر ته الاین کول غواړي جسټیفای دی یو جسټیفای فور جسټیفای دی موږ سره دا تاسو ته ما دلته ویلو که نه فور جسټیفای څه مطلب دی دلته مطلب راته وایي دلته څنګه دا کوي بالکل صحیح شو ګورئ ښه دا دلته شته یو سمپل جسټیفای دی که نه ساده جسټیفای موږ سره داسې وکړي یو رائټ الاین دی یو لیفټ الاین دی هغه خو یو سایډ ته الاین کوي خو ساده جسټیفای که موږ ووایو که نه دې باندې نو دا لیکل چې کوم ځای کې نیم لاین یې هغه سر ته ورسوي ټیک شو که نه زه ته دې وړ کې وکړم چې لږ صحیح پوه شئ ګورئ
دی لیکل ته وګورئ کنه دا ځینې لاینونه ګوره نیمې درسېدلې ګډوډ دي صحیح نه دي کنه نو دا چې کله موږ جسټیفای کړو دې ځینه اوس ګورئ دا به سر ته ورسېږي څومره مزېدار شو بل دې کې دا پیدا ده کنه لکه ما سره دلته دی نمبر ټیک شو کنه نمبر 10 زه لیکم کنه نمبر مې ولیکو او بیا مې ولیکو 10 مې ولیکو اوس دلته ګورئ ښه دې نه زه دا جسټیفای دا ختموم اورېږه تاسو به پوه کوم د دې څه پیدا ده اوس وګوره کنه نمبر دلته رالی او دا 10 دلته رالی صحیح رانلی کنه دا ما څه سلیکټ مې کو او دلته رالم دا مې جسټیفای کو اوس ګوره زه دلته داسې کوم چې اوس کو ساده مادي کې سپیس ورکړی وای داسې زه سپیس ورکوم د زه چې دا نمبر چې کوم دی دا 10 ته راشي زه دې کې ودرېدم او دې کې سپیس ورکوم تاسو ګورئ ښه هغه اډجسټ کول ګوره کنه سپیس ورکوم نو دا لاین دی وای کنه هغه لاین کې دا سپیس هم اډجسټ کوي پکې دا لیکل شاته ځي او سپیس پکې اخلي زه نور هم کوم ګوره چې کله مې ډیر سپیس ورکو نو هغه نمبر چې کوم دی هغه لاندې دی 10 سره رالی خو بیا هغه لاین سر ته ورساو ما خالی ډیر سپیس ورکړی کنه خو خالی سپیس نشو کېږي هغه لاین هغه سر ته ورساو نو دې دا پیدا ده صحیح شو دلته هم شته او دغلته هم شته نو فورس جسټیفای مطلب دا دی چې تاسو ته ویل چې کله یو شعر ته لیکي که نه هغه یو شعر اوږد یو لنډ وي خو دا دواړه په سایز کې یو شان راځي نو موږ دلته ګوره دې باندې زه افلای کوم تاسو کتی شئ او پیراګراف ته راځم فورس جسټیفای دین اوکې اوس دلته ګورئ دا لاین څومره کم دی که نه ما انټر پریس کو په دې لاین کې ما سره کم لیکلی ګوره خو دا به پوره په لاین کې راځي ګوره او که زه به که ډېر لیکلم خو نو بیا به همدغه لاین کم پوره نیسي وګوره صحیح شو سلیکټ مې کو فارمیټ ته لاړم پیراګراف او دې ځای نه مې دا موږ سره شي رایټ الاین که نه رایټ الاین به کوو زوړه راته م دې نه بعد موږ سره د پیراګراف کې موږ سره د اینډ دی موږ سره اینډ پوهېږئ که نه اینډ څه مطلب دی دلته سید الله څه مطلب دی مسوړ کې راته وایي زه دلته انکریز اینډ او ډیکریز دا په ټیسټونو کې خامخا په ایټا په ټیسټ کې خو خامخا راځي کار یو دغه ګورئ دلته ګورئ یو موږ سره مارجن دی که نه مارجن فاصلې ته وایي دلته تاسو ته مې ویلو چې کله کتاب تاسو وګورئ که نه نو کتاب کې به داسې کلم نه شوي چې دا کتاب د کتاب پیج دی که نه د پیج نه لیکل د سر ته رسېدلي داسې خو نه شوي که نه لږه فاصله څلور واړه سایډونو ته خامخا وي دا مونږ به ته نارمل په میسوډ کې 1 انچ که نه که ته کمی یا سیوا کې کولی شي دا مارجن دی د پیج او د ټیکس ترمنځ چې کوم دی فاصله ده که نه صحیح شو نو دا زموږ سره څه دی دې ته مارجن وایي ٹھیک شو یو د مارجن او د ټیکس منځ کې فاصله پیدا کول دي لکه دا خو مارجن مونږ ولګاو چې دې ځای نه زموږ ټیکس شروع شي نارمل ټیکس به اوس دې ځای نه شروع کېږي ما انټر پریس کو بیا هم د دې ځای نه لیکل شروع کېږي دا مارجن دی 1 انچ یو د دا مارجن چې کوم دی که نه د دې مارجن او د دې ټیکس ترمنځ فاصله لکه دا مارجن د دې نه شروع شو که نه زه وایم چې لکه دا ټیکس مارجن خو دې ځای پورې دی که نه خو دا ټیکس د دې ځای نه شروع کېږي نو دا کې ته وایي هغه ته اینډنټ ته وایي دې ځای نه دلته شته دی وګوره انکریز اینډنټ وګوره ټیک شو اوس چې کوم دی اوس که زه نوي دلته لیکل کومه که نه دا به د کوم ځای نه شروع کېږي وګوره دې ځای نه به شروع کېږي که نوی لاین مخلم دې ځای نه ځکه چې دې کې ما دومره 1 انچ اینډنټ وساته اوس پوه شوئ د مارجن او د دې ټیکس ترمنځ چې کوم ګیپ دی دې ته وایي اینډنټ کلیر شو دلته هم تاسو سره دا کشته دی یو بګنینګ دی موږ سره یو اینډ دی او یو فرست لاین دی ته غواړې چې د دې په سټارټ کې چې کوم دی که نه صحیح ده په دې دا موږ سره دا لیکل دي دا پیراګرافس دي که نه د دې په سټارټ کې موږ سره څه وي دې په سټارټ کې موږ سره فاصله راشي لکه اوس دې بالکل دې ما دغه ته را رسېدلي که نه دا کوم چې مارجن دی بالکل مارجن ته را رسېدي ته وایې چې نه مارجن ته نه را رسي څه چل وشي لږ شان دی کې فاصله پیدا شي ټیک شو نو بیا به راشي زه ورته ورکوم دا اوس په څه کړې زموږ هغه سیټینګ زموږ په ملي میټر کې دی که نه دا به موږ انچز ته څنګه اړو دا په پوینټ کې دی دا سیټینګ به موږ څنګه اړو چې دا انچز ته واړو یا هغه ته واړو ته خو وایې شاکره څنګه بیړو دا موږ ایډیټ ته ځو او پریفرنس ته به ځو او ډاکومنټ ته به ځو ٹھیک شو دا وګوره جنرل چې کوم دی دا په ملي میټر کې دی دا به موږ انچز ته واړو دا به اوکې کو
صحیح شو اوس بدل تر شو فارمیټ او د نو پیراګراف دلته ودا انچز کې راغلي منګ ورکو چې په سٹارټ کې څومره فاصله راشي 1 انچ فاصله راشي تاسو ګورئ کنه په پیراګراف هم شروع کوم کنه خو بیا هم دغه نه شروع کیږي یو انډن څومره دی موږ سره 1 انچ دی تاسو پوه شئ په دې باندې دومره فاصله موږ سره پکې راځي خا بیا دلته راغلم دا مې واپس کړه 0 مې کړه چلو بل موږ سره دلته دی دا مې 0 کړه بل موږ سره دی ان په وړ کې مشتره چې سٹارټ کې مشته او ان کې مشته ٹھیک شو ته غواړې چې دی ان د دې سایډ نه چې کوم دی د دې په ان کې دی تاسو دا انډن څومره ورکول غواړي نو زه ته چلو ما ته ورکو چې 0.5 مې ورکو اوس ورته ګورئ لیکل شاید دې خورال کړه دا مې واپس دلته ولګاو بیا مې کوم بل موږ څه دی فرست لاین ته غواړې چې زما فرست لاین چې کوم دی هغې کې فاصله راشي هغې کې لږ شان اخوئ نور د نارمل نه شروع کېږي خو فرست لاین د څو نه شروع کېږي 0.5 نه شروع کېږي تاسو کتلی شئ دا یو پیراګراف دی د دې ځای پورې دی اولنی لاین د دې نه شروع شوی دی دا دویم دې کې وګوره زه به تاسو ته نوی دغه والم چې تاسو پرې صحیح پوه شئ دلته ګورئ ښه دې کې زه لیکل کومه که نه ټیک شو زه څه کار کوم انټر مې پریس کړو نوی پیراګراف شروع شو که نه ګوره دا لیکل دې نه روان دي داسې ټیک شو اوس ګورئ ښه دویم لاین د کوم ځای نه شروع کېږي دا کسر نه شروع کېږي خو که څنګه انټر پریس کوم نو ولنی لاین د کوم ځای نه شروع کېږي پیراګراف ولنی لاین به د دومره فاصله به پکې څومره به پکې 0.5 به پکې اوس په دې پوه شوئ څه مسله خو پکې نشته که نه ښه لاین سپیسینګ دی د دې هایټ سیوا کول غواړي د لاین سپیسینګ دا اټو دی دا موږ سره دلته یو ځای کې وچرته که نه دلته وکړو کوم ځای کې دلته ورکومه چلو ما ورته ورکړو 20 مې ورته ورکړو کم شو که نه دا دې دلته شته دی بلکل ما ورته ورکړو دا 100 نارملي سیوا شو که نه او 0.8 دی فاصله سیوا کوي دا خبره ده ټیک شو دلته هم شته دی هایټ صحیح شو لاین هایټ او انټر لاین ګیف دا دو خبرې دي دا یو موږ سره دی که نه دا یو د ټاپ د لاین دی که نه دا زه به دې ځینې اپلای کړم تاسو پرې صحیح پوه شئ دا موږ سره ګوره دا لاین دی که نه د دې فاصله دا سیوا کومه زه دا ورکومه 30 سوري 30 نه دا 100 ورکوم دلته ګورئ تاسو دا بره فاصله سیوا کوي د لاین خو لاندې نه سیوا کېږي اوس کو بل لاین پرس کوم نو بیا هم دغه فاصله دلته مې بل لاین ورکو که نه ګورئ نو بیا هم دومره فاصله راځي وګوره دې بره کې راځي وګوره که نه پوه شوې په دې باندې که نه نو اوس زه څه کار کوم زه راځم دا واپس 0 کوم دا بل موږ سره دی انټر لاین که نه انټر لاین ګیپ دا دواړو سایډونو ته فاصله سیوا کوي زه لاندې هم سیوا کوي ګوره زه ورکوم دې کې 20 ښکاري تاسو ته که نه 40 ورکوم ګوره دا انټر دننه سیټ ته راځي که نه دا لاین که بل دغه ته ووایو نو دا بل دننه راځي دا یو د لاین لاندې فاصله سیوا کول یو بره فاصله دا دلته هم شته او دلته هم شته ښه صحیح شو ښه بل پکې موږ سره دې کې خو څه نشته که نه بریک دی موږ سره که نه بریک خو موږ فعلحال نه دی ویلی په مسول کې مې ویلی خو دلته هم نه دی ویلی که نه یو موږ سره کالم بریک یو پیج بریک ټیک شو اډ او ایون دی چلو دا به بله ورځ بیا وایو ځه صحیح شو ځان له پوره کار وکړو د ټیبل سره به یا ټچ کړو یا بل دغه سره په مسول کې به دې پوه شوی که نه یو بریک موږ سره یو کالم بریک یو به پیج بریک کوي موږ سره یو کالم بریک کوي موږ سره که نه لکه یو دوه کالمونه ته اخیستي په یو کې به موږ لیکل کول خو بل ته موږ ډایرکټ نشو تللی نو موږ به یو کالم بریک کړو نو ډایرکټ به چېرته لاړو بل ته لاړو صحیح شو خو دې کې د اډ او ایون هم پکې دی نو دې باندې بله ورځ ټیک شو دا دې سره ټول ریلیټډ دي پیراګراف سپیسینګ سیوا کول غواړي یو بیفور دی یو آفټر دی صحیح شو که دا سیوا کول غواړي نو دا هم سیوا کولی شي لیټ سپوز ما ورته 10 ورکړو 10 ډېر سیوا شو
د پیراګراف نه مخکې فاصله او د پیراګراف نه وروسته فاصله دا 10 انچ شو کنه موږ انچز کور کړو کنه 0.09 به ورکو دا ډېر کم شو 1 به ورکو کنه 1 به صحیح 1 به ورکو وګوره دا پیراګراف نه بره فاصله اوس کو زه انټر پرس کوم نو به باندې پیراګراف نه بره دغه فاصله راځي تاسو کته شي وګورئ ځکه چې پیراګراف بریک شو دا سیده دینه رستم فاصله سیوا کولای شي د پیراګراف نه رستو دا پیراګراف ته کنه دلته ګوره دا پیراګراف ته دینه لاندې ز فاصله سیوا کول غواړم زه برا شم دلته پیراګراف او د دینه ورستو 1 انچ فاصله کوم اوکې وګوره کته شي دا کوم نوې پیراګراف لري دا نه بلاندې 1 انچ فاصله دلته وګوره ٹھیک شو څه مسله ونشته کنه नेक्स्ट देखिए ऑप्शन नहीं क्या ना हाँ अनोर पोजीशन है दादा वापी हाँ देखिए बोले मुझसे दे हाइपेनेशन दे हाइपेनेशन पे मैं स्वर्ग के मंगवाए उसका मतलब है संगा دا مطلب ہے دیزی گزلی که مماولی کو پاکستان دا فی ایک دلتا رازی خدا ISTN نو سنه رازی نو دلتا ډیش رازی ٹھیک شو کنه ډیش پکې راشي یو منولی کی یو اتوماتیک کیږي نو کته دا آن کې نو اتوماتیک آن کې نو پی ایک دی کر خکرا لے کنه ISTN لاندې رازی خو دیس بوس یو ډیش رازی دلتا یو ډیش نشانی چې دا ون کنټینیو د دانیم لاندې دی صحیح شو دا کا مطلب ہے او بل موږ سره ټیپ دی بارډر دی ساری ګوره دا موږ واپس نوې پیج کې چلو واخلو نوې فایل مې واوستو کنټرول او سره مې اوپن کړه دا یاد لیکل پکې دا مې واوست دا کوالټي کولاو لیکن دا فایل ګوره دلته دا مې سلیکټ کړو دلته رالم او بارډرز ته ٹھیک شو نو بارډر کې موږ سره یو بره بارډر دی یو لاندې بارډر دی اوس دا موږ ته وایي چې بره بارډر نن دی که نه دې ته بارډر نشته بره د دې ټیکس خبره کوي زه غواړم چې دې ته بارډرز ولګوم نو هغې ته انډیټ او ټیکس یو شی دی زه چلو دې نه سټایل ورته موږ ولګوو په ټیکس ته موږ ولګوو او دې ته به راشي دې نه به سټایل ورته ولګوي څنګه سټایل ورته لګول غواړئ زه به راشم دې ته به دا سټایل ما ولګوو سایز یې څومره دومره سایز دی فورګراوند کلر یې څنګه دا شي او بیکګراوند کلر داسې چلو دواړه به راشي صحیح شو دا مې څه کو اوکې مې کو او دلته نه مې اوکې کو تاسو کته شي وګورئ چې کله راته هغه کې که نه سلیکټ کې دلته وګوره لیکل کې که نه نو دې نه به باره باندې مونږ باره ټاپ باندې ورکړو که نه اباو یو پیلو مونږ سره که نه اوس دې نه دلته باره لاین راځي که زه غواړم چې نه د دې نه لاندې به که شانې سیټنګ وکړم نو بیا به څه کوم سلیکټ به کړم صحیح شو که نه فارمیټ بارډر دا باره ختمول غواړم دا به نن کړم او دلته به راشم بیلو دا به ټیکس دیجي نه هغه سایز د ډیرو موږ د دې سایز سیوا نه کوو دا په دې کم سایز کې راځي لاندې د لاین راځي د دې کول غواړي چې اتوماتیک وسدام کتابونه اکثر د سې لیکل شوی کنه دا ډېر ښه اپشن دی کنه موږ سره ګوره لکه بخپل او سلام بلیک موږ خو ریډ ورکړو به هغه لاین ته ضرورت نه بس بخلاین د بار کتاب اکثر د سې لیکل شوی کنه نو د لاین بخپل او سلام هم جوړیږي او هغه راځي ګوره اتوماتیکلی تور شو اس کنه بس کتاب شروع کړئ او کتاب ولیکئ صحیح ده ٹھیک شو اوس په پوه شو په دی باندې دا موږ سره بارډر وو
نیکسټ بس ته کنه لاړ شو بس ته نیکسټ موږ سره ټیپ دی خدا به ختم کو بل ورځ ټیپ دی موږ سره ټیپ وزن له پورا ډیر کار دی پکې ٹھیک شو کنه اتیر ورځ ما کلاس اخیسته او ځان خپل سټیسفاید نو مګنه کلاس چې کله سره صحیح کو خپل به وزل لغو کما ما کړي خو یو کال یو شو کال ډیر ټیپ شو به ما نه ټچ کړي مو سره نو دا نور کلاسونو د سی او که زه وګورم کو نه ګورم یاد خو دا د سیوا د ډیزاینینګ پروګرامونو خامخه او یو کمانډ کې دنه مزید نور هم دغې و چې کوم ټولز یې کې خو مثلا نه خدا هغه چې کوم دي دا مینیو دې په یو کې دنه بل یو بیل کې بل کمانډ کې نه یاد ول ګرانی